الحمد لوليه والصلاة على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو مخکینو دوو کلیفونو کې ما تاسو ته د استاد آداب بیا د کتاب آداب بیان کړیو. د نننی کلیپ کې ورته زه د مجلس آداب بیانوم. نو د مجلس آداب تقریبا 21 آداب دي، دا به زه تاسو ته نن بیانوم. د مجلس د ټولو نه اول ادب دا دی چې مجلس ته د تلو نه مخکې خپل شکل او صورت برابرول پکار دي. داسې صورت نه دي برابرول نه دي پکار چې خلق باندې بد لګي. صحیح صورت برابرول پکار دي. دویم مجلس کې اول ټولو ته سلام کول پکار دي. چې مجلس باندې کله ور داخل شي نو سلام کول پکار دي. سلام کې ډېر لوی خیر دی، ډېرې زیاتې فایدې دي. دریم چېرته چې ځای میلاو شي هلته کېناستل پکار. څلورم همیشه ښه مجلس ته تلل پکار دي، یعنې د بدو او خرابو مجلسونو نه ځان ساتل پکار دي. صحیح او مزیدار ښکلي خلکو صحبتونه اختیارول پکار دي. ځکه شیخ سعدي بابا فرمای صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. او یو پښتون شاعر دغه ډیره مزیداره دغه کړې ده. پښتو کې وایي په ټولګي د علماو به سره زر شي که ته کاڼې یا لوټه د صحرا. نو دا مې د مجلس ښه مجلس پورې راته ویلي. پنځم چې کله بل څوک راشي نو هغه دپاره ځای جوړول پکار دي. او شپږم بهتره دا ده چې د قبلې په طرف کې ناستل پکار دي، قبلې ته مخ کول پکار دي. اوم که ممکن وي نو راتلونکو ته تکیه پیش کول پکار دي. او اتم بدبودار سیز خوړل یا بدبوداره کپړې اچولو سره مجلس ته تلل نه دي پکار. او د دې نه جومات ته تلل هم د دې سره منع راغلي. یعنی چې بدبودار سیز دی وخوړلو یا بدبوداره کپړې دي نو مسجد ته د دې نه منع راغلې ده چې ځان به ښه صفا کې او ښه خوشبو به لګی بیا به ځي. نه هم په تیاره کې کېناستل نه دي پکار، یعنې رڼا کې مجلس کې کېناستل پکار دي. او لسم لارو او دروازو کې کېناستل نه دي پکار. نن سبا دا ډېر یو دغه عادت خلکو کې دی، چېرته لارو کې کښېني، کوڅو کې کښېني. نو دا عادت چې دی دا ښه نه دی. 11 نیم نمر او نیم سوري کې کېناستل نه دي پکار. نیم نور ته او نیم سوري ته نه دي کېناستل پکار. 14 چا طرف ته خپې غځولو سره کېناستل نه دي پکار. چا طرف ته مخامخ خپې کول دا نه دي پکار، دا بېادبي ده. 14 مجلس کې پټې خبرې کول نه دي پکار. مجلس کې چې څه خبره کې تیزه خبره کوه چې ټول مجلس وایي اوري. یو بل سره غوږونو کې خبرې کول نه دي پکار، ځکه چې د ملګرو په زړونو کې بیا دغه پیدا کېږي. 14 د ملګرو کمې راویستل نه دي پکار. په ملګرو کې خامیان ایستل، هغوی باندې نکته چیني کول، هغوی پسې خندا کول، د هغوی سپکاوی کول دا نه دي پکار. 15 د چا غیبت کول نه دي پکار او نه د چا غیبت اورېدل پکار دي. 16 د بل کس خبره کې خبره کول نه دي پکار. یو مشر خبره کوي، هر څوک چې کوي، که مشر دی که کشر دی، چې خبره برابر کړي بیا وروسته خپله خبره کول پکار دي. دا خبره په منځ کې کټ کول دا نه دي پکار. 14 د 18 دوه کسان ناست وي نو د هغوی په منځ کې کېناستل نه دي پکار چې د هغوی منځ کې ته بیلوالی راولي. 18 د چا په ځای کېناستل نه دي پکار. یو ځای د چا دپاره مختص دی، چا مستقل ځای دی او ته ورشي د هغه په ځای کښېنې، نو دا کار ښه نه دی په مجلس کې. مجلس نه واپسې کې ټولو ته سلام کول پکار دي. تلو کې هم سلام پکار دی، واپس راتلو کې هم سلام پکار دی.
شلم مجلس نه پاسېدو سره دعا ویل پکار دی. د مجلس نه پاسېدو په وخت کې دعا ویل د هر یو عمل په دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دعاګانې فرمایلی دي. د مجلس د برخاست کېدو په وخت کې دعاګانې دي. یو آسان دا 2-3 آیاتونه دي، دا ویلی شي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دویمه د مجلس دعا ده سبحان الله والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله الا انت استغفرك واتوب الیک. دا دعا چې وي مجلس کې کتانه څه زیاتی خبرې شوي یا نور څه کمی کوتاهی شوي زیاتی شوي د الله تعالی به تاغه معاف کی. یوشتم چې کله مشرانو سره کینې نو خاموش کیناستل پکار دي. د مجلس په آدابو کې دا دي د مشرانو مخ کې ډیر چریدل او ډیر زیات خبرې کول نه دي پکار. دا د مشرانو ډیره لویه بې ادبي ده. الله تعالی دې ما ته اول بیا تاسو ټولو ته په دې اخبارو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.